جاوید اقبال دی، زه دلته په ایس ایل ټي پوسټ باندې یم په لیبارټرۍ کې. زه په 2018 کې په ما باندې اف آی آر وشو، زه جیل ته لاړم. 5 دن زه جیل کوم، د جیل نه زه راووتم، دلته ما واپس ویزه سسپینډ کړم، ما ارایول وکړو باقاعده صحیح طریقې سره، دوی سره په ریکارډ شته، بلکې ما سره د موبایل کې هم شته، تاسو ته ثبوتونه ښوولی شم. راووتم، دلته ما دغه وکړو، اپلیکیشن ورکړو، ام ایس لرالم، ام ایس خو چې لومبۍ رالم روژه وه، نه روژه نه وه جي، روژه په دویم ځل زه وله بیا ورغلم. چې رالم وله ده سره میلاو شوم، ما زما نوم جاوید اقبال دی، د لیبارټرۍ کې یم، دا چې د جیل کوم دا زما دغه دی ریول رپورټ دی، دا والی ریول رپورټ د واغه جي، هغه ریول رپورټ غیب شو. موږ سره باقاعده دغه دی کې ډایري بک کې کتی شي چې موږ ورته ډایري کړی دی، د پیتالوجس نه ما فارورډ کړی دی، دلته ما سره په موبایل کې د هغې پکچر شته، تاسو له درکولی شم. بیا پکې یو 2 میاشتې تېرې شوې چې زه به لیبارټرۍ ته ډیلي تلم راتلم، زموږ پیتالوجس صاحب دی وحید عالم صاحب، هغه زه ډیلي لیدلم، خپل سټاف بلکې دلته به زه ډیلي راتلم، دوی ته به مې حاضري لګوله او واپس په لیبارټرۍ ته تلم. سسپینشن کوم، وحید عالم صاحب ما ته وایي چې سسپینشن کې ته ستا دستخط نه چلیږي او نه ته کار کولی شي، هسې به ناست دی. هسې زه ناست وم هلته به 2 بجې به زه ډیوټۍ نه واپس تلم. دې دوران کې په ما بل اف آی آر وشو، 3 میاشتې ما جیل کې تېرې کړې. د 3 میاشتو نه پس چې زه راووتم، بیا مې دته ارایول وکړو. ما وی سر ګوره دلته خو ما 2-3 میاشتې، ګوره زه په دسمبر کې روتم، د دسمبر نه واله تر اپریل مئی پورې ما ډیوټي وکړه، کم از کم دا تنخوا خو را خدای خاطر وکړاله جوړه کړه. دې دوران کې زما بچي د یونیورسټۍ نه وښکل، زما یو لور یو زوی، دا د مخامخ ناست دی، سهیل د ده نوم دی. په دویمه بیا په بله میاشت کې زما بل زوی اسنین، هغه د سکول نه روغ کړو. زما بچو اوسه پورې سکول ته نه دي تللي، نه یونیورسټو ته تللي، تعلیمونه څه اوس خو کورونا راله، دې نه مخکې دوی اګزامونه نه دي ورکړي، ولې پیس نو. ده پسې به زه رالم مینت زاري، دا بچي مې راوستل، ده ته مې کېنول، ما سر دا ما واړه واړه بچي د یونیورسټو نه وځي، د خدای او د دې جولۍ خاطر وکړه تنخوا راله راکړه. الټه به ما پورې خندا وکړه، او به یې خاندل، ودرېدل، وزه زه به یې دله وکړم او په خندا به شو، زه به یې د دفتر نه رخصت کړم. نن زه دې ورځې ته جوړ کړم د جي چې ما را بچي تاسو مدد غواړم، زه ستاسو نه هیلپ غواړم، ولې دا خبره به تاسو رسوئ بره. ده به ما له چیټۍ راکړه، دا ډایرکټریټ ته یوسه، ډایرکټریټ ته به جي ما یوړه، قسم په خدای جي ما د لیبارټرۍ والې نه 200-300 روپۍ قرض اخیستي دي. لا بړمه ډایرکټریټ ته، دې کې به سیکرټریټ بس ته ولاړم، د سیکرټریټ د بس نه به لاړم پیدل، به د ډایرکټریټ ته پیدل تلم. جي هغه وخت کې پي سي د افس کې پي سي دغه ته مخامخ ډي جي دفتر د کچرو سره خوا کې، هغې پورې به زه پیدل تلم. د هغه ځای نه به زه راووتم، هغوی به وایي چټۍ خدای شته، ډایرکټر صاحب راته ویل چې دا ایم ایس در سره زیاتې کوي، تاسو په خپل په منځ کې څه چل دی چې تاسو دې تا سره دا دي. هغه ځای نه ما چټۍ راوړه، ده به راوړه ډز شو، ده به بلې چټۍ ټایپ کړه، وایي دا یوسه. د چې یو کال ما چټۍ اوړي روړي دي، ټول نکلونه ما سره دي، ټول نکلونه ما سره پراته دي، زه تاسو ته پروف کولی شم، د هغې پروف پیدله درکړم چې د ما سره دا کارونه کړي دي. اوس دې نه دفتر ته راځي، زه چا ته فریاد وکړم چې دلته راشو جي سپرډنټ صاحب وایي یاره صاحب نشته، صاحب نشته، صاحب نشته. نو صاحب د کور کې ناست، هغه کور ته به نګاله وایي، زما کور ته وایي، زما بنګلې ته به نګاله وایي. د نورو خلکو بلونه کېږي، د ډیزل بل کېږي، د پېټرولو بل کېږي، د بجلۍ بل کېږي، د ګیس بل کېږي، دستخط کېږي، ټي ای ډي د خلکو دستخط کېږي، ولې هغې کې پیسې هغه کېږي، او زما بل نه کېږي، ولې نه کېږي؟ ښه اوس یې پکې ما ته ازیری راوښکلي وي، ازیري ما ته ازیری برابر کا. زه لاړم پیتالوجس صاحب ته مې مینت زاري وکړه، دغه ناستې جي ما یې سر ته بس ما نه مه کوه، خدای ته مخ کوه، کلمه تېره کړه، ولیکه دې کې چې ما څنګه چې زه نه یم راغلی لیبارټرۍ ته، ولیکه چې دی نه دی راغلی. ټیک ته زه به هغه تنخوا نه غواړم، که راغلی یم نو ما له سرټیفیکېټ راکړه. نو ما ته هغه په جواب کوي چې جاویده دا که زه درکړم دا مس په زما دشمن شي، ما به بدلوي، په ما به لیکل کوي، په ما به بل څه کوي، نو زه دله څنګه درکړم؟ د هغه نه یو چټۍ راوړه. نو د ده نه زه څنګه چټۍ یوسم د خپلې ازیری چې زه ته ماله یو چټۍ خو راکړه که نه، چې یو چټۍ زه پیتالوجس ته کېنم، زه هغه په هغې باندې دستخط وکړي، هغه به وایي چې او راغلی دی، دا بایومیټریک دلته لګېدلي، د بایومیټریک چک که نه زما چې ما ګوته نه لګولې. په بلډ بینک کې ما ډیوټي کړې ده، بلډ بینک کې ورشه د ما انټري چک کا چې ما انټري نه کړې، ته بیا ووایه دی نه دی راغلی. د رسټاپ نه تپوس وکړه چې دی نه راغلی، زه ستا دفتر ته راغلم، تا له ما هر هفته کې یو اپلیکیشن درکړی چې سر ما په ډیوټۍ کا، ما له تنخوا پاس کا، زما بچي نار دي. نو زه څه وکړم؟ زه چا ته فریاد وکړم؟ زمونږ د فریاد اورېدو خو هم څوک نشته چې زمونږ فریاد واوري، دغه واوري. زه در خو به زما اخر کې دا په ده خو مې وس نه رسي، ولې د افسران دي، افسران د افسرانو اوري، د ماتښتو نه اوري.
دې ځای کې به زه خودکشي کوم دله زه 2 ورځې ټایم ورکوم 2 ورځې پس به زه را بچي وژنم او ځان به م وژنم بلکل به زه ځان وژنم ولې زما خو وس نه رسي دغه زما کور دی زما دغه بجلی میټر به رانه یوسي د بجلی میټر به رانه یوسي د ګیس میټر به رانه یوسي زما بچي سکولونو ته نه ځي اوس را روانه روژه زما کور کې د رزق درک نه لګي زه سارې راځم پیدل دلته پیدل د دې ځای نه ځم زه کور ته چې ما سره 10 روپۍ نه ولې زما نه به بچو به ضرورت نه زما بچي به ما نه څه نه غواړي دوی به رزق نه غواړي دوی به جامې نه غواړي دوی به روټۍ نه غواړي د دوی به ملګري نه زه څه وکړم زه چاته فریاد وکړم تاسو ماته یو لار وښایه یو فریاد ځای راته وښایه چې زه هلته فریاد خپل وکړم خپل فریاد پیش کړم ووایه دغه سټاپ والا دا ناست دي که نه وته دا ایم ایس دی دفتر ته اوسه پورې راغلی دی دې دفتر کې ناست دی ده چا کار کړی دغه مړه سټاپ والا ټول په مخه راغی چې که یو ورځ را نه شي تنخوا ته کټ کا که څوک کار به سم کوي دی به ورته ادارې غلط وکړو ټولو خلکو ته کنزل کوي ټولو خلکو ته وینا کوي دلته نه راځي دی وي بنګلې ته به زما بنیګاله وایه نو ولې دی وزیر اعظم دی دی عمران خان دی د ووټونه ګټلي دي زه عمران خان ته دا اپیل کوم زه سیکرټري هیلث ته خپل اپیل کوم چې ډایرکټر صاحب دی ستا لیکلم نه مني نو دی بیا تا کینولي څنګه دی خو بس بیا خود سره دی په دی خو بیا باچا دی د دې دی د دې هسپتال باچا شو د ټولې دنیا باچا شو دی ټوټل جی تقریبا 16 مهینې زما تنخواه بنده اوس سټارټ پې دغه کړه ما نه بینک نه لون هغه شي هغه هغې کې کټ کېږي نو زه کور ته سره رزق یوسم زه تاسو ما ته ووایې زه به د کوم ځای نه رزق وړم ما له خو اوس کریانې والم باقي قرض نه راکوي سودا نه راکوي نه راله کریانې والا به راکوي نه به راله بل راکوي نه راله بل راکوي زه دونه د مجبوره کړم چې اخر کې زه خودسوزي وکړم بس اوس د هسپتال کې ما له خلکو دمکی راکړی چې ته بچي پاسوه دغه پاسوه ولې پاسوم بچي د خپل یو ګروپ دی دلته یو ګروپ یې جوړ کړی دی دلته د ایم ایس ورکې قسم د ډاکټرانو له ما نه که زه دروغ وایم زه د هسپتال کې تاسو سروې وکړئ سپیشل برانچ والم دارې ناست دی ډېرې سروې وکړي ډېرې سروې وکړي او دې ګوري چې د ګروپ ته یې که نه چې دغه په هر چا ډاکټر بې عزته کېږي اردلي غوندې کس په راپاسي او ډاکټر به بې عزته کوي ټیکنیشن خو پرېږدوه ټیکنیشن او ډاکټر بې عزته کېږي دغه بې عزته کېږي د ده په سر ولې ده پیلاسي اپو دلته موږ سره الکتریشن چې ووالې شو غاښونه یې مات شو موږ دغه ته یوړو ډینټسټري ته یوړو واپس چې رالو غریبانې په زوره روغ وکړه اف آی آر یې پې درج نه کړه دغه نه کړو تا به د نوکرۍ نه وباسم تا به دا وکړم تا سره به دا وکړم نو موږ څه وکړو موږ چا له فریاد وکړو موږ خو دلته موږ نشو کولی ډیوټي ولې دلته موږ بې عزته کېږو د دې دفتر ته موږ نشو راتلی دې دفتر نه موږ ښکلي کېږو اورېږي نو زه اخر کې تاسو ته دا وینا کول غواړم زه یو اپیل کول غواړم حکومت ته اپیل کوم چې خدای د دې جولې خاطرو کې زما تنخواه پرې سړي ازاده کړي دا سړی خو دفتر ته نه راځي لنډه خبره ده دفتر ته خو نه راځي دی که رانغې زه 2 ورځې ټایم ورکوم 2 ورځې پس په دې دفتر کې زه ځان سوځوم خودسوزي به زه کوم سره د بچو جی بیسیکلی خو ایشو داسې ده چې لکه جاوید چې کوم موږ سره لیب ټیکنیشین دی نو په ده خلاف څه اف آی آرز وو او هغه څه پیریډ د جیل کې تېر کړی د هغې سیلریز د ده سټاپ شوی وی چونکې دی سسپینډ شوی او هغه سیلریز د ده سټاپ وی کم پیریډ چې د جیل و بیا چې دوی راغلل نو د دوی په اپلیکیشن باندې ډي ډي جي ته اپلیکیشن لیکو هغه سیلریز به ده ایم ایس ایف سټارټ کړی خو څه پیریډ چې کوم د ده وروستو کم پیریډ دی د هغې سیلریز دی غواړي نو هغې دپاره هم لکه مطلب خو به پروینشل ګورمنټ نه به مونږ لکه دغه کوو او پلس مونږ الریډي لیږلی هم دی چې یاره د ده دا پیریډ سره مونږ څوک الریډي خو ده ته مونږ سیلري ورکوو خو کم پیریډ چې د ده د جیل پیریډ چې کم 2-3 منثس یا څه آلموسټ جوړېږي هغه پیریډ زمونږ لکه ده ته سیلري ورکو یا مطلب څه رولز کې داسې څه ګنجایش شته چې هغه ورکو که نه دغې دپاره مونږ ویټ کوو د پروینشل ګورمنټ د انتظام ادروایز به مونږ د ده کیس خو کلیر دی جي